چې والدینو که چېرته تاسو په آینده عمر کې خپل عزت کول غواړئ نو بچي مو راولئ د غریبو د خړو مدرسو ته راولئ بچي مو مدرسو ته راولئ نو انشاءالله آینده کوم ژوند مو دا د بوډاوالي ژوند د کمزورۍ ژوند مو دا به ښه په عزت او احترام سره تېرېږي. قرآن مجید کې څو سورتونه دي؟ پیغمبر علیه السلام څو لورګانې وي؟ که نمې راته ذکر کړي قرآن مجید نزول څنګه شوی او څومره وخت کې قرآن مجید نازل شو؟ السلام علیکم. شروع کوم په نامه د هغه ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. راغلي یو مدرسې محمدیه حنیفیه ته. دلته حافظان دي، دونه به تپوسونه کوو مونږ سره. راغلی جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو، چې تراغلی جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. مسافر دې په میدان کې بریالی ده، مسافر دې په میدان کې بریالی ده، ساحران ټول ملامت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. حافظ صاحب دا راته وایه چې د قرآن مجید نزول څنګه شوی و؟ د قرآن مجید نزول خو دنیا ته د مکې مناسبت سره راغلی، مکې مناسبت سره به لږ لږ نازلېدو. او څومره وخت کې قرآن مجید نازل شو؟ په 23 سال کې. او په چا باندې نازل شو؟ حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. د قرآن مجید اوله وحی کوم ځای کې وشوه؟ د قرآن مجید اوله وحی په غار حرا کې وشوه. دا راته وایي چې قرآن مجید اوله وحی چې وشوه کوم صورت نازل شو په پیغمبر علیه السلام او کوم آیاتونه وو؟ اول کوم چې سورت نازل شوه او سورت علق اقرأ بسم ربک الذی خلق دا نازل شوه. کله چې پیغمبر علیه السلام باندې وحی وشوله د خپل حالات چاته بیان کړل؟ کله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی وشوه نو بیا کور ته راغلو او خپلې اولې بیبي ته یې دا حال بیان کړو چې هغې نامه ده خدیجة الکبرا، حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها. دا ټول حالات یې هغې ته بیان کړل. پیغمبر علیه السلام خلفا څو وو؟ 4 خلفای راشدین. که نامې راته ذکر کړې اول خلیفه یې څوک وو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اول خلیفه و. دویم خلیفه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، او دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، او څلورم خلیفه حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله جزاک. چې پیغمبر علیه السلام ټوټل څو اولادونه وو؟ او اولادونه دي. که دې کې اووه اولادونو کې څو یې زامن وو؟ 3. 3 زامنو نامې که راته ذکر کړي. حضرت قاسم رضی الله تعالی عنه، حضرت ابراهیم رضی الله تعالی عنه، حضرت طاهر رضی الله تعالی عنه. ماشاءالله. حافظ صاحب دا راته وایه چې پیغمبر علیه السلام څو لورګانې وي؟ که نامې راته ذکر کړي. فاطمه، زینب، رقیه، کلثوم رضی الله تعالی عنهما. که دا راته وایي چې قرآن مجید کې څو سپارې دي؟ قرآن مجید کې 10 سپارې دي. او قرآن مجید کې څو سورتونه دي؟ قرآن مجید کې سورتونه 114. او قرآن مجید کې څو آیاتونه دي؟ قرآن مجید کې 6660 6666. ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. قاری صاحب محترم که دا راته وایي چې دا راز په څه کې دی؟ ماشاءالله شاګرد ډېر ښایسته ښایسته جوابونه یې ورکړل، ډېر لایقه شاګردان مو. د عوامو ته تاسو څه پیغام دی دا هم راته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم چې په دومره مصروف او مشکل وخت سره راغلی مونږ مدرسې ته او مونږ د طالبانو نه مو انټرویو واخیستل. الله مو خوشحاله آباد ساته او الله مو دا کوم کار چې مو شروع کړی دی خیر والا کار دی، الله مو په دې کې نور هم ترقي درکړم. او راځو خپلې پوښتنې ته چې دا راز دی کې دا دی وروره چې د دومره ترقي چې د طلباو کړې ده او دومره محنت یې کړې ده ټوله وجه د مدرسو ده.
او دا د جوماتونو دا د علماو د ښو خلکو سره ناسته ولاړه ده. دا خو تاسو هم پته شته چې هره مدرسې ته ځو نو هلته دین زده کړه کېږي. نو زه خو عوامو ته دا غږ کوم چې راشئ جوماتونو ته راشئ مدرسو ته راشئ کښېنئ علماو ښو خلکو سره کښېنئ چې په دین کې الله پاک تاسو ته پوهه درکړي. او یو حدیث به هم درته پیش کړم. حدیث شریف کې راځي طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. په بل حدیث کې ورسره مسلمتین هم راغلی. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي په تاسو نر او ښځه باندې دومره علم فرض دی چې خپل 24 ګنټې زندګي د هغې لاندې تېروی شئ. نو دا ښکاره خبره ده چې مدرسو او علماو سره ناسته ده به تا ته انشاءالله الله پاک په دین کې ترقي او پوهه درنصیب کړي. جزاکم الله. قاري صاحب ډېرې ښایسته خبرې ده وکړلې. قاري صاحب اوسني عصر کې ځوانان چې دی بالکل بې پروا دي. که وګورئ سوشل میډیا کې داسې وګورئ PUBG ګیمونو ته وغیره ته دوی ته چې دی ډېره پاملرنه کړې. هغو ځوانانو ته تاسو څه پیغام لرئ؟ که چېرته دا موږ د هغه نه کتونکي کمي پلارانې ناست هغو ته څه پیغام لرئ چې د خپل بچي تاسو چې دی دا موبایل یې ویل کړي غټې موبایل یې ویل کړي په لهو لعب کې مشغول دي هغو ته څه پیغام لرئ چې یاره دا مدرسو طرف ته جلب شي؟ باره کې به زه ووایم چې زه به په دې والدینو باندې دا غږ وکړم چې والدینو که چېرته تاسو په آینده عمر کې خپل عزت کول غواړئ نو بچي مو راولئ د غریبو د خړو مدرسو ته راولئ. بچي مو مدرسو ته راولئ نو انشاءالله آینده کوم ژوند مو دا د بوډاوالي ژوند د کمزورۍ ژوند مو دا به ښه په عزت او احترام سره تېرېږي. ځکه چې د والدینو عزت او احترام هر وړکی کوي د کالج او د یونیورسټۍ والا هم کوي خو د مدرسې غوندې بچي غوندې احترام او عزت د والدینو والا یو هم نه کوي. ماشاءالله جزاک الله. ځکه دا هم یو حدیث دی چې د قیامت په ورځ به چې دی کم حافظ ماشاءالله تاسو نه ډېر علم لرئ کم حافظ چې حفظ کړی وي او هغه چې دی په هغې باندې عمل کړی وي قیامت په ورځ چې کله دی جنت ته داخلېږي ده به درجې سټیپ بای سټیپ خېږي. پلار به هم ورسره دې درجو کې خېږي نو پلار ته هم درجه میلاوه شوه. که چېرته یو پلار 2 حافظان ولري نو دا د چې کوم حافظ کومه درجه رسېدلې هغې نه بله درجه شوې یعنې درجې اعلی شوي یعنې پلار درجې دې سره زیاتېږي. جزاکم الله خیرا کثیره. الله دې تاسو په عمر کې هم برکت واچي. الله هم همدغسې خدماتو ته چې دی جوګه وساته. الله هم په عمر کې برکت وشه.